د کامل مکمل ولی علامه داوی چې هغه به تجدید د دین کوي. تجدید د دین دا معنا چې څوک د هغه سره په حلقه د بیعت کې وي یا هغه خلک چې د عام متعلقین دي او د سره نسبت لري، نو د شیخ او د مقتدا او د پیر مسئولیت داوی شرعي چې دی به د خپل مریدانو او د خپل متعلقینو د ظاهر او د باطن د دوانو د اصلاح کوشش کوي. د ظاهر د اصلاح کوشش پېل کوي چې د نوک نه واخله تر ویښته پورې د خپل مرید څنګه په شریعت ماموره کي او د ده په ظاهر کې د شریعت هغه احکام راښکاره شي او راڅرګند شي. دا د شیخ کامل علامه ده. او دې طرف ته په باطن کې به هم دی کوشش کوي چې دا د خپل مرید د باطن اصلاح څنګه وکړي. نفس کې خباثتونه پراته دي، نفس کې ګندګۍ پرتې دي، نو دی به په دغې خپلې کاملې توجه او په کامل تصرف سره د دغې خپل مرید د باطن نه نارضایي لرې کوي او دې طرف ته د هغې په ځای به پکې د الله تعالی عشق او محبت او مینه را پیدا کېږي. نو د شیخ کامل اصول دا دي چې د مرید د ظاهر اصلاح هم کوي، د باطن اصلاح هم کوي. داسې نه د طالبانو تاسو ته ما ویلي درسونو کې بار بار پیر دې ته نه وایي چې ته د هغه مجلس ته لاړ شي او ته د هغه څنګ ته لاړ شي، هغه ته تا نه په نیکۍ باندې امر کوي او نه دې د بدۍ نه منع کوي. لہذا که یو څوک داسې وه چې دعوی د پیرۍ لرودله چې زه پیر یم او شیخ یم او مقتدا یم او د هغه مجلس ته خلک راتلل، د هغه سره کېناستل، د هغه سره خلکو بیتونه کړي وو، مریدان یو، اما ته د دغې خپل مرید د ظاهر او د باطن د اصلاح کوشش نه کو، د ظاهر د اصلاح کوشش یې ورته نه کو، د باطن د اصلاح کوشش یې ورته نه کو، په نیکۍ ورته امر نه کو، او که ته کې یوه بدي وه د هغې بدۍ نه یې منع کوونه چې هلکه دا بدي مه کوه، نو بس دا به علامه د دې وي چې دا کامل او مکمل پیر نه دی، دا د خدای تعالی دوست نه دی. دې انسان هسې ځان ته یو بازار ګرم کړی دی او ډلې په ځان باندې راغونډه کړې ده دپاره د دې چې د خلکو نه خپل دنیوي مفاد را حاصل کړي او خپل دربار ګرم وساتي. دا د الله تعالی دوست نه دی. ولې؟ ځکه د ولي علامه به دا وي چې دی به په نیکیو امر کړي خپلو مریدانو ته، دا شرعي مسؤلیت دی، او د بدیو نه به یې منع کوي. اوس چې یو څوک ستا مجلس ته دایم راځي او کیني در سره د نیکیو امر ورته نه کوي، په دې معنا باندې چې ستا یو مرید دی ورته وایي چې هلکه دا غلط کار مه کوه یا دا نیکي وکړه، په دې ورته امر نه کوي، دا بدي ده، د دې نه منع کوي. او ستا دربار ته ځي راځي، هلکه خفه به شي، طبیعت به یې خراب شي، که یو خبر ورته وکړم یو نقصان پکې وي، ورته وایم چې دا نقصان د ځان نه لرې که، ما سره به نسبت کټ کړي، راځي به نه راته تعلق به را سره نه ساتي، نو دی دې پوه شي دغه انسان چې د خدای تعالی رضا منظم د ځان ته خپل بازار ګرم کړی، خپله میلې جوړه کړې، خلک یې ځان نه راتاو کړي دي د خپلو دنیوي مفادو دپاره. د کامل پیر علامه به دا وي او د ولي علامه به دا وي چې دی به د خپلو متعلقینو ته په نیکیو امر کړي او د بدۍ نه به منع کوي. ورسېدي زما په مقصد باندې. استاسو دا طرز د کوم ځای نه معلوموي طالبانو؟ بنیادي نقشه خو زمونږ استاسو ته د نبي علیه السلام ژوند او زندګي مخې ته پرته ده. هغه مبارک په نیکیو امر کړی، د بدیو نه خلک